کمی راځي. دا د سینې کې هم یو لښکر دی کافرانه، د هغه لښکر سره یو جهاد د اوله بلوغ څخه شروع دی. مطلب عقل او وحی علم تجربه سنجدګي دا په یو خوا ده، نفس و شیطان خواهشات په بل خوا دي. په سینه کې دا دوه لښکره دي، یو کافره دی یو مسلمه دی. جهاد به شروع کېږي د دغه ځای او زما په خیال باندې کېدلی شي چې د علماو د عبارات څخه به تایید پیدا شي چې دغه علم د سینې پر مرض او د سینې د مرض علاج دا زه فرض عین بولم. لکه لمونځ و حج و روژه چې فرض عین ده، دا د سینې علاج د سینې د امراضو څخه خصوصا بیا د علماو، ځکه چې علماو ته دا هم یو څه احساس د عزت د برترۍ پر جهالو عوامو باندې ضرور راځي. خدا نه کاردا چې په دې کې کبر، حسد، خودبینی، طلب المال، طلب الجاه دا په دې کې د نور زیات نشي. لکه دا زموږ ورونه تبلیغیان دی د علماو د پاره کال یا دوه یا درې د نور د پاره چلا د دې دغه مشوره ما په خیال معقوله ده، ځکه چې عالم چې متاثر کوي، عالم چې قانع کوي په دې چې فتا کې دې نقایص دي. اول خو اورینه که واوري دلایل د سره وایي او بیا درته وایي چې مفسد دی یو مفسد خطا ایستلی، ته زه وګوره په ما کې دا کمی وګوره. نو ځکه چې دوی د علماو د نرمۍ دپاره موده ډېره په کلو کلو باندې دا ایستلی. لهذا دغه د سینې د ناجوړۍ د خپل علم څخه اول د دغه اصلاح و علاج کې دغه چې په اعمالو بیا په نیت کې چې د نیت په وي د الله دپاره، د الله د رضا دپاره. زموږ د ډېرو علماو د عادت وي مختلف ذخیره د زړو کتابو د نوي کتابو دا د ځان سره جمع کوي، مختلفې نکتې، باریکې حواشې او خاص خاص شروحي دا د ځان لپاره جمع کوي د دې لپاره چې زما یو امتیازي حیثیت راشي، داسې مسله داسې درس بیا د شاوخوا د بل چا نه وي. نو اوس دغه محنت دا د وجه الله سو او که دا د نفس لپاره سو، شاید دا بلې وجه الله نه وي. که چیرې د ده جد و جهد محنت دا د وجه الله نه وي، نو بیا به د ده مثال دا د منګي وي یا به د ده مثال د حوضچي وي. حوضچه سره مرغان هم اوبېږي، حیوانان هم اوبېږي، انسانان هم اوبېږي. د منګي سره هم انسانان لویان کوچنیان اوبېږي، لیکن حوض او یا منګی ځان په خپله نه اوبوي، د ځان اوبېدی نشته، اوبېدی د غیر شته. یا به د ده مثال د دفتر وي، د کتابخانې به وي. کتابخانه کې په زرو په لکو کتابونه پراته دي، د دې څخه استفتاء او فتوا وي پر عالمي سطح، پر ملکي سطح، پر علاقایي او قومي سطح باندې د کتابخانې د کتابو سره نو افتاءات شایع کېږي، لیکن په خپل دغه کوټه، دغه کتابخانه، دغه دفتر دا د دې څه مستفید نه دی، فایده نه ده اخیستې، فایده که اخی نور اخی. یا به طور مثال سوهان باندې
تیرش تر په تیرش داسې په تیرش چې هغه بیا قطع کوي چاړه په تیرش علالول کوي د هغه سکار واخیستل شي سوهان چې د هغه د تېرېدو ذریعه ده دی په خپله قطع نشي کولی یا خدای ناکرده د دې عالي مثال دا د پلیتې نه دي دا زموږ د تیلو څراغونه پلیته باندې رڼا وي اور په بل وي کمره ټوله په روښانه وي لیکن پلیته ځان ته نه ده رڼا نه ورکوي بلکې دا سوځي دا تباه کېږي لہذا کم علم چې هغه د الله د رضا دپاره ستا نیت وي د هغه مثال به د لمر وي لمر په خپله هم روښانه دی داسې نه ده چې اوبه چا ته رڼا ورکوي دی په خپله نه دی روښانه په خپله دی مکمل روښانه دی اوبه چا ته رڼا ورکوي یا به داسې لکه مشک و عنبر مشک و عنبر په خپله هم د خوشبویي ډک دی او تا ته هم خوشبویي درکوي نو که چیرې د سوهان پر ځای عالم د ځانه لمر جوړ کړي عالم د ځانه څه نو مشک و عنبر جوړ کړي نو امید دی چې بیا به دغه علم دا د الله جل جلاله د رضا دپاره شي بیا به الله د ده ناصر وي الله به دی کامیابه کوي دی به ځان نه پرمخ کوي الله به پرمخ کوي دی به ځان پر شا کوي الله به پرمخ کوي لہذا د علم یوه خدا ده چې اصلاح د ځان او دوم اصلاح دا په درس باندې په دعوت و تبلیغ باندې په ښو اخلاقو باندې او په ښو رابطو باندې د نورو خلکو ته د دې علم فایده ورسوي لکه د روایت څه معلومیږي چې په مځکو کې یوه مځکه هغه خوږه مځکه ده چې هغه په باران باندې سرسبز و شادابه شي مرغه هم فایده ځین واخلي حیوان هم ځین واخلي انسان هم ځین واخلي په باران رحمت دې هم ژوند وکړي نورو خلکو ته هم ژوند ورکوي لہذا که چیرې عالم الدین دغسې لکه هغه خوږه مځکه سرسبز و شادابه چې د ځان د افادیت ثبات بیا و نور ته فایده ورسوي د هغه دپاره دا یقینا ضروري ده چې استادان به پر خپلو شاګردانو باندې شفقت لري که چیرې د استاد طرفه شفقت نه وي نو د هغه استاد کېدلی شي چې غرور لویي دا دې پر غالب وي او ته باید در خپل عیال دا خپل شاګردان کم نه ځکه چې خپل عیال ته د بدن پلار یې او د دې روحاني پلار یې او روح بدن دا ډېر فرق سره لري بدن داسې دی لکه خادم او روح داسې دی لکه مخدوم نو روحاني پلار دا باید شاګرد ته نږدې وي تر نسبي پلار شفقت یې غالب وي لکه پیغمبر علیه السلام چې فرمایي انا لکم بمنزلة الوالد زه تاسې دپاره په منزله د پلار یم لہذا هر استاد دا روحاني پلار دی نو شاګردانو فاضلان به د هغه احترام در کومه حد پورې لري تر مور پلار به کم نه لري که زیات وو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په یو اجره کې دی چې فارغ شو د جنازې څخه د حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د کچري مهاري ونیوي هغه ورته وویل چې ابن عباس ستا مقام موږ ته معلوم دی ته د پیغمبر علیه السلام ته یې ته څنګه زما د کچري مهار نه شې نو پیغمبر علیه السلام موږ ته هدایت دی د اهل بیت په احترام
دور ته د پیغمبر اسلام و مشته هدایت دی د استادانو په احترام کزه اهل بیت هم یم زه ابن عباس مفسر القرآن هم یم خو د استادانو احترام هدایت هم مشته پیغمبر علیه السلام کړی نو د هغه د طرف احترام او د استاد د طرف شفقت او شفقت په دې هم وي که استاد چیرې فکر وکړي چې دا زما علم د وجریس زما علم د مدرسې زما علم د سینې دا چې ظاهر او باهر سو پر څلور طرف دی نه رئیسو خو دغه شاګردان په وجه که دا شاګردان نه وای نو دا علم به زما په سینه کې وای علم به زما په وجره کې وای علم به زما په دایره کې وای پر دا څلور اطرافو چې زما علم خوريږي او دا په دنیا کې قاعده د خلکو منلې ده چې خورېدل د یو نعمت دون چابک نه دی لکه د علم خورېدل اوس د دې مدرسې فاضلان دا پر څو وطنو باندې دې سره نری کېږي بیا د هر یو شاګردان پر څو وطنو نری کېږي بل نعمت دون خورېده پر اطرافو عالم باندې په ژر وخت کې نه لري لہذا د فاضلانو د شاګردانو یقینا ډېر احسان دی پر استادانو باندې او مثال به دا شي لکه د چا سم زکه واخې پر هغه باندې کښت وکي پر هغه باندې باغ ولګي نو هغه باغ بیا ډیر قیمتي شي یو کال په 50 لکه خرڅ بل کال په 70 لکه خرڅ کار وکي د صفر زکه د هغه سب باغ حاصلات فصلونه لہذا د طالب شنا دا استاد علم د کرولو د پاره د امزکه ده کچیر دا د سینه نه د دماغ نه د غوږونو سترګې نه صداغه د علم کښتو کرونده بیا بچا باندې کوي دغه شی لکه د استاد د پاره چې دا ضروري ده د طالب د پاره یا د فاضل د پاره دا هم ازحد ضروري ده چې دای قطع د علایق وکي یعنی که تاسو دا غواړئ چې زه د علم هغه حوصم چې زما اوبه پر څلور طرفه باندې ځي نو هغه د علایقو قطع غواړي د سرګنۍ علاقه ډېره په ګرماګرمي باندې مپاله د یارانو دوستانو دا د قومیانو عزیزانو دا حسب ضرورت دغسې نورې تقاضاوي پیسې مې ډېره کړې وای پلانکي ځای کې مې هغه کار کړی وای پلانکي ځای کې نه چې یکسوي د ذهن نه را نو دا کښنی علم نشي غټولی شانور شاه رحمه الله فرمایي چې لا یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک بعض علم نشي حاصلولی چې ټول بدنه علم ته ورنکړي او علم نشي غټولای چې بدنه وړوکې نه کې نو بدنه هله وړوکې کېږي چې ستا محنت وي ته به دا نه وایې چې زه اوس عالم سوم که نه وایې عالم ملایانو سند ولې راکوي ملایانو لنګوټه ولې را نه ملایانو تا ته صرف پیرس پرولی دي دا کتابونه ګوره دې مطالعه کوه دا به په درس کې هر کتاب 10 واره ته وایې لا به پوره نه یې په پوه مولانا محمد عارف صاحب الله دې غریق رحمت کې یو متعارف عالم په چشمه کې د پټ د څه شاید ما ته بل واسطه دار رسیدلې ده دای د معقولو ماهر استاد د فقه ماهر استاد د ریاضي ماهر استاد د کندهار کې جناب صاحب د مشهور عالم دغه څه د شاګردانو دوی وخت ویلی وو چې اخره هدایت دا اتوشتم اطلاع د زید رسوم لیکن هر اطلاع چې درسون ما دا یقین شي چې په دغه ځای د فروشګان نه وو په هر کال کې ما ته د ځاین راځي چې په تیر کال کې ودی نه یو دا چې ما له ګوټه وتړل ما ته سند راکړل شو نو ما کتابونه زده دي او زه دغه شي عالم یم چې د مخ د ګرځېدو بنئ نه بلکې موږ همیشه فاضلانو ته دا وایي چې تاسو اول درس د رسالو څخه شروع رسالې د صرف
رسالې د نحوي رسالې د منطقو رسالې د علم کلام اصول علم او قواعد ټول په دې کې دي او که په اوله فلا د دې رسالو درسانه وکي دا اوله سو خطلې د غونډې وسرته او قاضي او صدرات بیا نه څه فرق دی دا ما خپل تجربه ده چې دې روایم دا غلط چې ما سره راغلی چې ما اول درس غونډې د سره شروع بیا در اوسه پر رسالو باندې ما ته موقع نه پیدا شي او زه سخت ضروري بولم ولې قواعد او اصول ټول پر رسالو کې دي اول ته واره به کوشش دا وي بشک یو کتاب وځي غټم در سره لیکن زور به دې پر دې باندې او دوم زدا او مرګور ته ډیر وایم چې د هدايو سره یو هدايت ضروري ده چې هر کال په درس کې وي که هدايت نسو برابر شروکایت سلور په هغه کې یو ضروري ده چې وي که هغه نسو برابر قدرت سلور په هغه کې یو ضروري که هغه نسو برابر کان سلور دي په هغه کې یو دا همیشه در سره او مشکات شریف یا جلالین شریف دا همیشه در سره زور دی وی پر رسالو باندې نو لہذا په دغه یک سوی باندې او دا یک سوی حقل راځي دا یو خبره کوو بیا به ان شاء الله دعا کوو یک سوی کله راځي هغه وخت راځي چې تدر قیامتي وخت احساس وکړي ما ته ډېر افسوس راځي چې جړا راځي یقینا جړا راځي هغه پر دې راځي چې زموږ دلته علاقایي ژوند داسې غیر منظم دی چې زه په خپل ځان مدرسې سره لاړم مامشن 3 بجې باندې کښېنم د خپل شاګردانو مې د ملاقات شوق کی زه دونه وخت نه لرم د ښاره څوک راځي میلمانه څوک راځي د فیصلې څوک راځي د مسلې څوک راځي د ګنګېړې څوک راځي ماجګر د ماښام په باندې چې بیا غواړم چې لږ مطالعه مې کړې وای ماښام بیا راډیو اورم ماښام بیا دوا خورم بیا پرې وځم دا چې غبطه مې کېږي دا د کراچي په علماو زه ودې ته وایم چې تاسې شهزادګان یاست په مدرسو کې داسې منظم درسونه دوی ته الله ورکړي دي بیا چې ولاړ شي هر یو په کور کې شاهي کتابخانه لري دا کتاب راخصي لسم کال بعد به دی داسې مصنف جوړ شي چې دقایقو لطائف به د په تصنیف کې وي اوس نو دا د وخت احساس موږ د استادانو سبدار رسیدا چې دوی 40 غنټې تقسیمولې په 40 غنټې کې 15 منټه لا هم نه پېښو دا هر 15 منټه د هر 10 منټه د هرې غنټې د فارغ کار متعین کړي دا د اخبار دی دا د رادیو دی دا د خطو دی دا د ټلیفونو دی دا د تهجد دی دا د آرام دی دا د ګولې دی دا د کور او د قریبانو د هوغه دا د مطالعه دی مولانا ادریس صاحب د اشرفیه شیخ الحدیث وو الله دې غریق رحمت دا اشرفیه چې مولانا اشرف علي صاحب تهنوي په لاهور کې داغه تاسیس کړی مولانا ادریس تهنوي رحمه الله قادلوي دا هغه شاګردانو ما ته ویل 50 کاله د مخ چې د طریقه دا ده چې ماستان په د کتابخانه کې ناستي په کتابخانه کې څلور طرفه کتابونه غوړېدلي دای پر دا دوه څلور تناس دا یو ګوري بیا پر دا دوه څلور وڅ کېږي دا بل الماری بیا ګوري بیا دا بل په دې الماری باندې پر څلور طرفه دی راوګرځي نو د بخاری شروع دي د ترمذی شروع دي مبسوط دي فلان کوي یو حصہ د شفا د فردا مطالعه وي یو حصہ بیا د ترتیب ورکړي چې طالبانو ته سهار زدغه حقائق دغه دقائق وایم پر بخاری باندې یا پر ترمذی باندې ست ترتیب خبر که ترتیب نه کوم ور انا بسنګړي و بد بلی وهما طالبانو ته به ملایش کارا کم چې
ملا نه دی فرای دی فرای دا کور ښکارا کوم لیکن د طالب پوهېده نه پوهېده دا خو نه راځي یوه شپه به زه په ترتیب کې دا تقریر به مرتب کړي درېیمه شپه نو ارام درېیمه حصه کې ارام لهذا دا د وخت تقسیم دا زموږ د دې علماو لپاره نشته خصوصا د بلوچستان دا چې فاتح چې په دغه وجه فاتح چې دا چې نه ده چې د کراچي علما دا ټول قابل دي زموږ دا ناقابل دي د کراچي علما ټول قابل دي د افغانستان د ناقابل دي بلکې زما ذهن دا دی چې افغانستان خاره تیراکه ده افغانستان لکه په جهادي حاصل چې د مخه دی دا په علمي په ذهانت کې د مخه دی لیکن خدا دی چې غیر منظم د افغانستان دا هم نور بلوچستان هم تقریبا دغه شی لکه افغانستان غیر منظم یو عالم ته چا وویل چې کښېنه صاحب داسې به خبره سره وکړو داسې به فلانکي شي ته فکر وکړو مشوره به سره وکړو ده ورته د المر راګرځولی شي چې ودرېږي پر دغه ځای او که زه ورته سره اخته شو لمر روان وي نو خو زما عمر کمیږي نو دا عمر ولې را ضایع کوې لمر روان دی زه به پر کار باندې روان یم یو بزرګ په دې دوبي کې را تېرېدی د یخي چکۍ وه ورته ویې کتل ورته ویې خندل سبحان الله لکه دا د یخي چکۍ چې په دا ګرمي کې څنګه به چا پکې وي او د دوکاندار یې څونه سودا یي چې ژر خرڅوي وایي که دا صفات خو خدا به ختم نو د اوس دا زموږ عمر خو دغسې په تیزي باندې روان دی لکه څنګه چې دا د یخي چکۍ روانه لہذا دا ته عمر احساس او یکسویی دا زموږ دپاره از حد ضروري ده چې عمر موږ ضایع نه کړو او دا قیمتي وخت ضایع نه کړو لکه سید سند رحمه الله چې فرمایي نصیحت همین است جانب در که عمر عزیزت ضایع مکن قیمتي عمر مه ضایع کوه قیمتي عمر چې نه کې ضایع انشاءالله خدای به دې عالم کبیر کې قیمتي وخت چې نه کې ضایع الله به دې مجاهد کبیر کې امام یوسف رحمه الله په سوانیو کې دا راځي چې 19 کال پلفسې د سهار لمونځ د امام ابو حنیفه رحمت الله سره کوي نو به د لمانځه درس شروع بیا به تر مازدیګره پورې بیا به کور ته راتلی پس دغه 19 کاله کې ورځ داسې پېښه شوه چې زوی یې مړ دی جنازه یې د اجره دی نه ورغلی د زوی جنازې و اجرې له نه ورغلی چې زما دا دلته ضروري وخت دی دا د استاد پر مسلو پر درسو باندې زه نه شم کولی هلته د پټېدو به یقینا یې څوک پیدا شي نو امام یوسف رحمه الله بیا هغه څوک چې اول قاضي قضات په اسلام کې دی او دغه وجه ده چې حنفي مذهب دا په دې 12 مذهبو کې تقریبا نیمه امت تقریبا حنفي دی هغه کې یو خاص کردار د امام یوسف رحمه الله دی لہذا مختصرا ارضا دی چې وقت نه ضایع کوي او علای کې با دا کموي او د علم د غچېدو لپاره به ځان چشنی کوي او د نیت اصلاح کوي نو بیا به هېڅ نه کېږي دغسې د استادانو علماو کرامو سره که هر څو لوی ملا شي دا چونکې ستا روحاني پلار او دا مدرسه دي مادر علمي ده د دې سر به دې مینه غالبا د امام حلواني رحمه الله واقعه وي که د محیط سرخسي ده چې ځای ته راغلی وي شاګردان ورلو یې وې وځنډېدی ده ورته ویل ولې وځنډېدی ویل د مور په خدمت هسته وه ده ورته وویل په عمر کې به دې برکت وي په علم کې دې برکت نه وي او دا هم غالبا بالواسطه به ما اورېدلي چې حسام او عبدالغفور چې دا د امام جامع رحمت الله شاګردان نو حسام ډېر ذهین او په دې خپل ذهانت باندې
په ضرور یو څه قدرې خودبیني هم وه لیکن خدمت و احترام د استاد چې کاوی عبدالغفور کاوی نو ذهن و مستعد هغه ډېر او متواجه د استاد سره تعلق احترام رابطه دا د عبدالغفور ډېره استاد چې ویني د عبدالغفور کتاب داسې مدرسه نه وي چې په نصاب کې نه دی داخل او د حسام حاشه تقریبا دا نه چاپ شوې ده نه صحیح شوې ده په شاندره کې یو کال ما په درس کې د حسام حاشه راوستل اسی د طالب سودا ورته سودا مې کله وروسته نو بیا پکې فساد شو د حسام حاشه مې طالبان سره شریف جامع سره شروع کړه ګرچې طالبان خو ډېر په وخت کې څه شروع و دې ته ورسېدو په عامو کتابونو کې به اته ولس شو بس دا واضح شو چې دا ملا دی چې ډېر لوی ملا دی دا د حسام لا هم ویلی حسام چې مې شروع کړي حسام چې داسې مشکلات راځي مخ ته چې یا غلطي پکښې یا باریکي پکښې تاسو په خدای باور وکړئ چې ډېر ځایونه وو چې زه به عاجزه شوم نه مې څه برابرولی بس سهار ته مې پرېښو ما ورته چېرې په عین درس کې الله شرح صدر وکړ بیا به دغه یې پېښ په عین درس په شرح صدر وشوه یا به په دې طالبانو کې ما به ورته وویل څه خیال مې دی دوی ته هم دا نه وویل زه نه په پوهېږم دوی ته به مې وویل ما څه خیال مې دی د خدای شان د یو طالب شرح صدر وشو توبه مې بیا ځینې وکښله هغه یو کال مې وویله نو اوس د حسام د حاشیې طبع نشته او رواج نشته دا چې جایي چې دا د په نصاب کې د مدرسو راځي دا عبدالغفور د هغه فیض و برکت استاد اوس دغه دی چې یوه مدرسه طالبان نه قبلوي چې په هغه کې چې عبدالغفور نه وي په آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین